بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 123 نمبر درس دی او د ثلاثي مزید فی ابواب بیان شروع دی. په ثلاثي مزید فی کې به ان شاء الله مونږ با حمزه وصل کې ثلاثي مزید فی دوه قسم دي. یو با حمزه وصل یعنی حمزه وصل والا، یو بی حمزه وصل یعنی بغیر حمزه وصل والا. بی حمزه وصل معنی چې بغیر حمزه وصل، حمزه وصل پکې دی وي. ٹھیک شو؟ نو د ثلاثي مزید فی با حمزه وصل اول باب افتعال لك اجتناب. افتعال لك اجتناب. اجتناب معنی پرهیز کول، اجتناب معنی پرهیز کول. دا اجتناب چې دی دا د افتعال باب نه دی، نو دا د افتعال باب مثال دی اجتناب. نو اوس په موږ د اجتناب د گردان کو صرف صغیر به کو، صرف صغیر. ٹھیک شو؟ صرف صغیر صرف صغیر د اجتناب باب صرف صغیر. نو ګوره اجتنب دا د فعل ماضی معروف صيغه ده. فعل ماضی معروف یعنی چې فاعل معلوم دی، او یجتنب فعل مضارع معروف، او اجتنابا دا مصدر معروف دی، مصدر معروف، مصدر معروف. ٹھیک شو؟ نو اجتنب دا د فعل ماضی اوله صيغه ده، او یجتنب دا د فعل مضارع اوله صيغه ده، معروف دی. اجتنابا دا مصدر دی، فهو مجتنب. مجتنب وګوره نون د اخري بانه مخکې نون دی، د دې نون لاندې زیر دی. نو چې کله مجتنبون وی کنه اجتناب پرهیز کولو والا، دا اسم فاعل دی. ٹھیک شو جی؟ نو مجتنبون مانا را اجتناب کرنے والا، مجتنبون مانا را اجتناب پرهیز کولو والا، پرهیز کرنے والا یا پرهیز کولو والا. پښتو کې موږ پرهیز کولو والا چې څوک پرهیز کوي هغه ته مجتنب وایي، مجتنب. ٹھیک شو؟ و اجتنب دا اجتنب دا فعل ماضی دا، فعل ماضی خدا دا مجهول صيغه ده، مجهول چې د دې فاعل معلوم نه وي. و اجتنب او هغه یو مذکر نه پرهیز شو. یجتنبو، یجتنبو دا فعل مضارع مجهول صيغه ده. اجتنب دا فعل ماضی مجهول صيغه ده. یجتنبو دا فعل مضارع مجهول صيغه ده. اجتنابا دا مصدر مجهول دی، مصدر مجهول، مصدر مجهول. دوزل اجتناب دا دلته چې کوم اجتناب دی دا مصدر دی، او دلته اجتنابا دا مصدر دی، اجتنابا. ٹھیک شو؟ نو دلته دا اول مصدر چې دی کنه د دنه مخکې وګورئ د معروف صيغې دي، اجتنب یجتنبو. نو چې د اجتنب د معروف د صيغو نه پس چې مصدر راشي هغه مصدر معروف وي، او چې کله د مجهول صيغو نه پس مصدر راشي نو هغه مصدر مجهول وي. ښه، نو اجتنب او یجتنب دا د مجهول صيغې دي، یعنی د دې فاعل معلوم نه دی. ٹھیک شو؟ فذاک مجتنبون دا مجتنبون معنی ده چې د چا نه پرهیز شوی وي. دا اسم مفعول صيغه ده، دا د اسم مفعول صيغه ده. ٹھیک شو؟ د ثلاثي مجرد، د ثلاثي مجرد چې په فعل ماضی اوله صيغه کې درې حروف زائد پکې نه وي، د ثلاثي مجرد نه د ابوابونه اسم فاعل چې دی کنه، اسم فاعل هغه د فاعلون په وزن باندې راځي، د فاعلون په وزن باندې. او د ثلاثي مزید فینا د مفعلون په وزن باندې راځي، د مفعلون په وزن باندې، مفعلون. نو ګورئ دا د ثلاثي مجرد، ثلاثي مجرد مثال دی. ثلاثي مجردونه د فاعلون په وزن راځي، او د ثلاثي مزید فی رباعي مجرد، رباعي مزید فی هغې نه اسم فاعل دا د مفعلون په وزن راځي، لکه مجتنبون. ٹھیک شو؟ مجتنبون یا دغه شانتې به راځي، خو د دې اخري حرف نه مخکې حرف باندې به زیر وي، او په شروع کې به چې کوم حرف وي هغه باندې شروع کې به میم مضموم وي. نو مفتعلون دلته کې د مجتنبون دی، نو دا به موږ ولیکو مفتعلون، مفتعلون، مفتعلون په وزن دی. ٹھیک شو؟ یعنی مطلب دا دی چې کله ثلاثي مجرد وي کنه نو د فاعلون په وزن باندې به دغه وي اسم فاعل وي، او چې ثلاثي مجرد نه وي کنه نو هغه بیا د فاعلون په وزن باندې نه وي، لکه د ثلاثي مزید فی، د رباعي مجرد، رباعي مزید فی، د دې اسم فاعل به د فاعلون په وزن نه وي.
ٹھیک شو دغه شان د ثلاثي مجرد اسم مفعول با د مفعول په وزن راځي د ثلاثي مجرد خاص ثلاثي مجرد ابوابو مجرد او د ثلاثي مزید فی چې ده کنه هغه ته وګوره مجتنبون نو د مفعول په وزن نه ده ها مفتعل په وزن ده مجتنبون مفتعل نو دا د ثلاثي مزید فی نه اسم مفعول ده ٹھیک شو چې د چانه اجتناب شوی وي چانه چې پرهیز کړی شوی وي نو هغه ته مفتعل وای مفتعل پرهیز کول والا ته مجتنب وای مجتنب چې څوک پرهیز کوي هغه ته مجتنب وای هغه اسم فاعل دی او چې د چانه پرهیز شوی وي مجتنب وي هغه مجتنب چې پرهیز کړی شوی دی دغه نه پرهیز کړی شوی دی نو هغه شی ته مجتنب وای ٹھیک شو اوس وګورئ زه به درله مثال درکړم د باب یعنی مخاطب یعنی خطاب کرنے والا اسم فاعل دی یوی مخاطب چې چاته خطاب کیږي چاته چې بیان کیږي لس کسان ناس شل کسان ناس وي هغه مخاطب وي او چې کم کس خطاب کوي هغه ته مخاطب وای خطاب کرنے والا او چې څوک خطاب اوري کنه هغه ته مخاطب وای مخاطب ٹھیک شو نو صرف د پدې د دې ګوري مخاطب اسم فاعل وي نو د اخري حرف نه مخکي حرف باندې زیر وي هغه اسم فاعل وي او چې کله د اخري حرف نه مخکي حرف باندې زبر وي کنه نو هغه اسم مفعول وي په ثلاثي مزید فی او رباعي مجرد رباعي مزید فی په دې ابوابو کې ثلاثي مزید فی ابوابو کې چې کله اسم فاعل هغه وي چې د اخري حرف نه مخکي باندې زیر وي او اسم مفعول هغه صيغه وي چې هغه د اخري حرف نه مخکې باندې زبر وي نو وګورئ دا دواړه یو شان دي مجتنبون او یو وی د کوم مجتنب د دغه په شان دي حروف دي نو ګورئ دلته په اسم فاعل کې په نون باندې زیر دی او اسم مفعول کې په نون باندې زبر دی ٹھیک شو نو ګورئ صرف د زبر او د زیر فرق شو ٹھیک شو یا ګورئ زه تاسو له هغه بل مثال هم درکم مخاطبون او دا بل هم همدغه شانتي الفاظ دي حروف یې همدغه شانتي دي خو دلته کې ګورئ په اسم فاعل کې په دې طوا باندې زیر دی په اسم مفعول کې په دې طوا باندې زبر وي نو مخاطب معنی را خطاب کرنے والا چې څوک خطاب کوي هغه ته مخاطب وای په دې طوا بزیر وي او چاته چې خطاب کیږي چاته چې بیان کیږي لس کسان ناس دي شل کسان ناس دي 50 ناس دي زر کسان ناس دي او چې کم کس مخاطب چې ورته لګیا وي مخاطب ورته خطاب کوي نو هغه کم کسان چې ورته مخې ته ناس وي هغې ته مخاطب وای مخاطب صرف په طوا باندې دلته زیر دی نو دا خطاب کرنے والا او په طوا باندې زبر دی مخاطب نو جس سے خطاب کیا جائے چاته چې خطاب کیږي هغه ته مخاطب وای او چې څوک خطاب کوي هغه ته مخاطب وای نو دا کسان چې څوک پرهیز کوي هغه ته مجتنب وای او چې د چا نه پرهیز کیږي هغه ته مجتنب وای کم چیز نه چې پرهیز کیږي هغه چیز ته مجتنب وای ٹھیک شو نو مجتنب پرهیز کرنے والا مجتنب جس سے پرهیز کیا جائے چا نه چې پرهیز وشي هغه ته مجتنب وای نو دا اسم فاعل او اسم مفعول صيغه شو ٹھیک شو واجتنب یجتنب اجتنابا فذاك مجتنب الامر منه خجل اوس دې کې یو خبره واورئ دې کې د امر صيغه راغله الامر منه اجتنب معنا ته پرهیز وکړه اجتنبا اجتنبو اجتنبي اجتنبا اجتنبنا دا شپږ د امر صيغه شوي والنهي عنه لا تجتنب ته پرهیز مکوه والنهي عنه لا تجتنب ته پرهیز مکوه نو لا تجتنب ته پرهیز مکوه لا تجتنبا تاسو دواړه پرهیز مکوئ لا تجتنبو تاسو ټول پرهیز مکوئ دا د دې هغه صرف صغیر دی کبیر دی او دا مونږه صرف صغیر لیکو نو اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فذاك مجتنب الامر منه اجتنب والنهي عنه لا تجتنب اوس د دې نه د ظرف د ثلاثي مزید فی کې د ظرف صيغه او د اسم مفعول صيغه یو شانتي وي ٹھیک شو چې کومه د اسم مفعول صيغه مجتنبون او هغه صيغه د اسم ظرف هم د مجتنبون د مجتنبون معنی را اسم مفعول معنی چې تی واخلي نو د دې معنی را چې چانه
چانه یا د کم سیز نه چې پرهیز وشي هغه ته مجتنب وایي او چې د اسم ظرف معنی ته واخلي نو مجتنب معنی ده چې کوم ځای کې پرهیز کیږي یا په کوم وخت کې پرهیز کیږي ٹھیک شو د پرهیز کولو ځای یا د پرهیز کولو وخت هغه اسم ظرف دی او اسم مفعول معنی ته واخلي نو چې کوم سیز نه یا د چا نه چې پرهیز وشي نو د دې نه ګورئ د ثلاثي مزید فی د ابوابونه د ثلاثي مزید فی د ابوابونه د اسم عالی صيغه نه جوړیږي او د اسم تفضیل صيغه هم نه جوړیږي بس صرف د ماضی مضارع معروف دغه صيغه جوړ شي او بیا مجهول ماضی مضارع او د دې اسم مفعول صيغه جوړه شو بیا د امر او د نهي ٹھیک شو نو دا زمونږ د صرف صغیر نن د باب افتعال نه د اجتنبه یجتنبو ګردانو به موږ د درې مصادر راکړي اقتناس یعنی د افتعال په وزن دی افتعال افتعال لکه اقتناس معنی شکار کول ښکار لکه د مارغانو ښکار کول د نور داسې ځنګلي ځناور وي حلال لکه د هغې ښکار کول نو ښکار کولو ته اقتناس وایي اقتنسی نو د دې به مونږ همدغه شان اجتنبه یجتنبو اجتنابا په شانتې وکړو نو اقتنس یقتنس اقتناسا فهو مقتنس معنی ده شکار کولو والا واقتنس یقتنس اقتناسا فذاک مقتنس معنی ده کوم شی چې شکار کړی شوی وي الامر منه اقتنس تشکارو کا والنهي عنه لا تقتنس تخکار مکوا ٹھیک شو الاعتزال معنی ده یکسو ہونا مونږ وایو تنها کېدل یوازې کېدل یکسو ٹھیک شو یکسویی یاره د پلانی کې ډېر د پلانی ځای کې انسان ته یکسویی حاصلېږي یعنی یوازې موجود وي دا کس نو ډېر اعمالو کې زړه لګي یکسویی سره تنهایی سره اعمال کوي نو اعتزال یعنی یکسو کېدل نو د دې اعتزال لکه افتعال د افتعال باب نه دا اعتزال عموما دا یو صيغه ده مصدر دی را سره نو د دې نه موږ اوس صرف صغیر جوړو اعتزل يعتزل اعتزالا فهو معتزل واعتزل يعتزل اعتزالا فذاك معتزل الامر منه اعتزل والنهي عنه لا تعتزل اوس دا احتمال معنی له اوچتول ٹھیک شو نو دا د باب افتعال نه افتعال احتمال یو باب دی باب افتعال نه احتمال هم دی نو احتمل يحتمل احتمالا فهو محتمل واحتمل يحتمل احتمالا فذاك محتمل الامر منه احتمل والنهي عنه لا تحتمل ٹھیک شو احتمل معنی ته اوچت کا والنهي عنه لا تحتمل ته اوچتوا ٹھیک شو نو محتمل معنی رہے محتمل مجتنب پشان محتمل معنی رہا اوچتولو والا او محتمل معنی رہا کم سیس چی اوچتیگی اسم مفعول دے کم سیس چی اوچت کلیشی آغا سیس تا محتمل ہوئی او سو کی چی اوچت کی آغا تا محتمل ہوئی نو دا زمان سر دا باب دا ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اولانی بابو پا دی که چرا کم حمزہ رے کنا دا اجتنبا اجتنابا نو دی حمزہ تا حمزہ وصل زکاوی چی دا دینا مخ کی حرکت والا حرف اولگی نو دا حرکت ختم شی اس فرس کا اجتنبا رے کنا نو مونگ با دا دینا مخ کی وو اولگا وو وجتنبا یجتنبو اجتنابا ٹھیک شو یا د دینه ثم مخکې ولګوه نو د دې حمزه دا حرکت ختم شي نو ځکه ورته حمزه وصلي وایي حمزه وصلي معنی ده چې یاره دا لازمي حمزه نه دی دنه مخکې چې حرکت ولګي حرکت والا حرف ولګي نو د دې حمزه دا حرکت ختم شي صرف شکل یې پاتې شي ویلې کېږي نه بیا ٹھیک شو نو دا زموږ سره د ثلاثي مزید فی با حمزه وصل اولنی باب افتعال لکه اجتناب پرهیز کول نو د دې نه مصدر مو شو د دې صرف صغیر مو شو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام